په موبایل باندې به اپس لاک څنګه لګوئ لکه فیسبوک شو میسنجر شو واتساپ شو داسې ګیلري شو په ګیلري کې زموږ سره قسمه قسم تصویران ویډیوګان پراته وي نو اکثر زموږ نه ځینې کسان موبایل وغواړي نو موږ ته سکرین لاک چې دی دا کولاو کړو نو که هغه فیسبوک کې کار نو فیسبوک ته موږ کولاو کړی خو دغه شانتې چې هغه فیسبوک نه وځي نو هغه یا نور اپلیکیشن چې دي دا هم استعمالولی شي او کله چې په تاسو اپس لاک ولګوئ لکه چې تاسو هغه اپس لاک کړي نو هغه بیا د نور اپلیکیشن چې دي دا نشي استعمالولی که هغه یې کولاوهي نو هلته کې به د هغه نه هغه لاک غواړي کم پاسورډ په یا تاسو لګولی یا په تاسو د فینګر لاک لګولی نو چې کله تاسو ګوته ولګوئ نو هلو به هغه اپلیکیشن چې دی هغه ته به کولاویږي نو که هغه یې کولاوي نو هغه به تاسو ته وینا کوي چې ما ته دا سکرین لاک چې دی دا کولاو که چې زه د اپلیکیشن ته ورننه شم نو اپس لاک چې دی دا ډېر لازم دی که ستاسو په موبایل کې موجود وي نو په خپل اپلیکیشن چې دی دا لاک لګوئ په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو به په خپل اپلیکیشن چې دی اپس لاک څنګه لګوئ د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ د ځینو کسانو په موبایل کې نه موجود نو هغه ځانه د پلی سټور نه چې دی هم یو اپس لاک چې دی هغه رالوډ کولی شي او هغه په خپلو اپسونو لګولی شي خو اپس لاک که تاسو یو اپلیکیشن رالوډ کړئ نو هغه دومره محفوظ نه وي ځکه اکثر ځینې کسان ملګري دي چې کیدای شي هغه ستاسو د موبایل نه ان انسټال کړي نو بیا به ټول د اپلیکیشن چې دي هغه به له ځانه کولاویږي لکه هغه ته به له ځانه کولاویږي لاک پتې ختم شي خو چې په موبایل کې خپل موجود وي نو هغه اپس لاک چې دی دا نه ختمیږي نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوم چې دا څنګه لګي په موبایل باندې موبایل سکرین ته رالو موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی دغه شانتې به تاسو د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ او په دې کې تاسو له پاسه سرچ کولی هم شئ ایف لاک چې دی له پاسه سرچ کولی هم شئ او که داسې ګورئ نو په سیکیورټي کې چې دی دا لاک پروت وي سیکورټي تاسو ته به د سکرین په دې منځ باندې ښکارېږي خو چې ډایرکټ یې سرچ کړئ نو هم به تاسو ته په سرچ کې دی ډایرکټ به راشي که ستاسو په موبایل کې موجود وي دا لاک نو تاسو ته په سرچ باندې راشي له پاسه په سیټینګ کې نو دا به ځان سره کولاو کړئ چې څنګه له تاسو کولاو کړئ نو تاسو به دې مخ ته راشئ په دې مخ کې به تاسو ته ښه صفحه ښکارېږي اپس لاک دی لیکلی دی زموږ په موبایل کې چې دی اپس لاک موجود دی نو دا به دغه شانتې کولاو کړئ چې کولاو یې کړو نو دلته کې به دا انیبل کړئ لاندې به تاسو ته دا ودي پټه او سپین لیکل ښکارېږي دې ځای کې نه به دا موږ انیبل کړو دغه شانتې دلته کې چې دی موږ چې دی په پین باندې کوئ یا یې په سکرین لاک چې کم دی په هغې باندې کوئ نو موږ د سکرین لاک په هغه باندې چې دی په هغې باندې کوو نو موږ به دې له خپل د سکرین لاک چې دی هغه ورکړو چې څنګه موږ د خپل سکرین لاک چې دی هغه دې له ورکړو نو دې د ځانه راواغسته او دا کولاو شو په دې کې موږ ته زموږ اپلیکیشن چې دی هغه ټول راغلل که دلته تاسو وګورئ زموږ څه اپلیکیشن چې دی ټول دلته موږ ته شو کېږي نو په دې کې چې تاسو کوم اپلیکیشن لاک کوئ نو تاسو د دې ځای نه لاک کولی شئ په هغې باندې به ستاسو د ګوتې لاک هم لګېدلی لکه دا اوس موږ لاک کړو نو زموږ په دغه باندې چې دی په سکرین لاک و هغه په ګوته باندې هم لاک دی لکه فینګر لاک هم په هغې لګېدلی اوس چې موږ فیسبوک کولاو نو هغه به موږ د ګوتې په لاک هم کولاو او دا کم د سکرین لاک چې دی په دې باندې هم کولاویږي اوس موږ د دې نه ووتو اوس موږ خپل فیسبوک کولاو مثلا فیسبوک ته رالو موږ چې څنګه خپل فیسبوک کولاو دلته کې زموږ نه لاک غواړي چې کله موږ دې له ګوته وروړو څنګه نو دا به کولاو شي کم د فینګر ځای چې دی چې هغې له موږ څنګه ګوته وروړه نو ډایرکټ زموږ هغه لاک چې دی کولاو شو بس په دې طریقې سره تاسو اپس لاک چې دی تاسو لګولی شئ څنګه چې موږ په فیسبوک ولګوو دغه شان تاسو په ټولو اپلیکیشنو چې دی اپس لاک لګولی شئ که تاسو د خپلې ګیلري تصویران محفوظ کوئ نو د هغې لپاره چې دی تاسو په دریو ځایونو کې چې دی دا لاک به لګوئ په ګیلري به لګوئ په فایل منیجر به لګوئ او په کروم بروزر باندې به دا لاک لګوئ نو چې ستاسو دغه تصویرانو ویډیوګانو ته چې دی څوک نشي رسېدلی نو بس دغه طریقه وه که ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ له داسې نور ویډیوګانو دپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ